بسم الله الرحمن الرحیم. د بونیر د علماو د طرفنا چې د متاثرین سیلاب د پاره په مساجدو کې او په انفرادي سطح باندې علماء کرامو کوم چندا کوم نقد تعاون او کوم مختلف اجناس په شکل کې د بسترو په شکل کې د کپړو په شکل کې د لوخو مچردانو د کمبلو په شکل کې هغه علماو ته حواله کړو. الحمدلله نن مونږ به هغې باندې اجلاس وکړو او هغه مونږ ته راورسېدلو. د جمعیت علماء اسلام ضلع بونیر په اپیل باندې سکم 20 लाख روپو نقد امداد هغه الحمدلله مونږ ته موصول شو. باقي ملګرو سره پاتې دی او دغه سلسله به ان شاء الله زمونږ روانه وي. زه په دغه سلسله کې د خپلو عامو مسلمانانو ورونو انتهایی شکریه هم ادا کوم. الله دې دا اخلاص او دا محنت او دا صدقه دا دې الله قبول کړي. په هغې کې چې کوم د زکات رقم دي مونږ ته منشن شوي دي نو هغه به ان شاء الله مونږ د زکات په مصارفو کې استعمالو. کوم چې صدقات دي هغه به ان شاء الله مونږ د صدقاتو په مصارفو کې استعمالو. نو په دغه سلسله کې د رحمان فاونډیشن هم انتهایی مننه او شکریه ادا کوو چې نن هغوی تقریبا 10 लाख روپو یو کیب دا واخیستلو تیار شو او ان شاء الله هغه به سبا موږ متاثرین سواد ته رسو. زه د حاجي خلیل الرحمن صاحب او د حاجي بدیع الرحمن صاحب هم په دغه سلسله کې چې هغوی د رحمان فاونډیشن د طرف نه د لکونو روپو امداد هغه وکړو د دغې متاثرین سیلاب سره تقریبا 40 लाख روپو پورې هغوی چې کوم دی نو فنډینګ دا کړی دی او ان شاء الله هغه به د متاثرینو کور ته ورسیږي او هغه بې څوک او هغه بې سهاري خلک د هغوی لپاره به ان شاء الله د سرسورې جوړیږي. زه د بونیر د عوامو نه یو پیر بیا اپیل کوم او علماء کرامو ته درخواست کوم چې په هر مسجد کې دوباره هم هغوی اپیل وکړي ځکه چې هلته خلک لا ډېر د تکلیف او د کرب په حالت کې دی. کوم خلک چې پاتې شوي د دې موقع نه نو چې هغوی ورسره خپل امداد وکړي. علماء کرامو ته دا درخواست کوم چې را روانه جمعه په خصوصي طور باندې په هر مسجد کې تاسو اعلان وکړئ او د عوامو نه دوباره د تعاون هغه اپیل وکړئ. چا چې پکې حصه اخیستې ده الله رب العالمین دې د هغې ټولو صدقات او د هغې خیرات قبول کړي. یو پیسه به ان شاء الله العزیز دا مستحقینو ته رسیږي او ورځ په اخر باندې به دا علماء کرام ستاسو د دې امانت د هغې جوابدهي وي. جزاکم الله احسن الجزا.